کم خلک چې په سوشل میډیا باندې د ایران مطابق ویډیوګانې خوري، مزایل د ای آی د ویډیوګانې رخلی جوړي او جازونه وشتل او مزایل پلان کې ملکی بلډینګان وشته او پلان کې ملکی بلډینګان وشته او نن 200 مزایل وشته، نن 300 مزایل وشته او ایران یو بدمعش ملک ثابت کړي. دام دغه دوه ملکونو خربه ده، د امریکای او د اسرائیل. دغه دا خربه ده او هغه دا وینا کوي چې ایران یو بدمعش ملک دی، په ملکونو باندې ډزې کوي او په ملکونو باندې بمباریانې کوي او موږ د ایران حکومت ختمه او په ایران کې انقلاب راوړو او په هغې کې اوس موږ برپور شریک یو، ځکه چې موږ هم هغه پروموټ کوو. د ای آی ویډیوګانې م راغیستي یا هم د پخوانو جنګونو ویډیوګانې راغیستي او په سوشل میډیا باندې وایرل کوو چې ایران دا ځای وشته، ایران دا ځای وشته. حالان کې په حقیقت کې ایران مظلوم دی. په ایران کې دنده بمباریانې کیږي، د ایران سکولونه وشته کیږي، د ایران حکومت ختم شو، دغه صدر وشته شو، دغه وزیران وشته شو، دغه څه ظلم روان دی او دغه دوه بدمعشان په ظلم کوي. مونږ له پکار ده چې دغه دوه بدمعشان ملکونه چې دي اسرائیل او امریکا، دا د خلکو مخې ته بدمعشان ثابت کو. په سوشل میډیا باندې په ایران چې کم ظلم کیږي هغه ظلم راواخلو او د دنیا مخې ته کیدو چې د ایران سره امریکا او اسرائیل داسې ظلم کوي. په ایران کې بمباریانې وکړې، دې نه مخکې په فلسطین کې نورو ملکونو کې وکړې، وسې راله په ایران کې جوړې کړې او د دې نه پس د ایران نه چې فارغ شي الریډي زمونږ نمبر دی. د هغه ظلم ثابت کولو نه برعکس مونږ لګیا یو او ایران یو بدمعش ملک ثابت کوو په دنیا کې، حالانکه حقیقت داسې نه دی. حقیقت هم دغه دی چې د ایران څخه ظلم کیږي، د ایران داسې ماشومان قتل کیږي، د ایران په مدرسو په سکولونو باندې بمباریانې کیږي او خلکو ته د دې حقیقت د پټولو لپاره په سوشل میډیا باندې هغه ټرند وایرل شوی دی کوم چې ایران یو بدمعش ملک ثابتوي.